بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، ماشوم په یو څو ځایونو کې پیدا کول پکار دي. لکه کله چې ماشوم زموږ د هر روشن مابلپیل ترکیب کو، یا دغه شانتې ماشوم د چې ګامونو عام ترکیبونه موږ کو، لکه ګوره جاني رجل صالحون یا رأیت رجلا شریفا. نو د ماشوم ته موږ ویلي چې کله موصوف صفت موږ جوړو نو چې دا دوه اسمونه یو شان راشي او مرفوع منصوب مجرور کې معرفه نکره کې مذکر مؤنث کې دا به چې کوم دی نو موصوف او صفت وي. نو ماشوم په دې ځای کې چې کوم دی نو ګډوډ کېږي چې ګورئ دا سمیعون علیمون دا هم چې کوم دی نو موصوف صفت جوړېږي. نو دې به تاسو په دې باندې پوهېږئ چې نه هر مشبه بالفعل دی او لفظ جلاله ولا اسم دی. او دا سمیعون او علیمون دا چې کوم دی نو څه دی؟ سمیعون خبر اول دی او علیمون خبر ثاني دی. کله ورته وایي چې صفات د باری تعالی راشي نو دا به په خپل منځ کې چې کوم دی نو موږ څه جوړو به دا به خبر اول او خبر ثاني جوړو، دا به موصوف صفت چې کوم دی نو نه جوړو به. نو دلته به په دې باندې پوهېږي دا سمیعون او علیمون چې کوم دی نو څه دی دا دغه نه دی موصوف صفت نه دی بلکې دا خبر اول دی او خبر ثاني دی. نو ان سره خپل اسم او د دواړو خبرونو جمله اسمیه خبریه دغه شان په دې باندې به پوهېږو چې ګوره انه علیم حکیم چې دا ان نفسو کله کله اسم راځي او دا ان نفس چې کوم دی نو کله کله ضمیر راځي، یعنې تش د ان نه د حروف مشبه بالفعل چې څومره دي د هغې نه پس به ضمیر هم راځي، ضمیر منصوب متصل، او دا به چې کوم دی نو د ان راپارسي دا به اسم واقع کېږي. ګوره ان حروف مشبه بالفعل او دا هو ضمیر ولا ضمیر منصوب متصل دا د ان لپاره کوم دی نو څه واقع شوی دی؟ اسم واقع شوی دی. او علیمون حکیمون خبر اول او خبر ثاني دا ولا خبر اول شو، حکیمون ولا کوم دی څه شو؟ خبر ثاني شو. نو ان سره خپل اسم او خبر جمله اسمیه خبریه په دې طریقې سره کوم دی نو ماشوم پوهه کول پکار دی چې د ان نفسو یا د لعل نفسو لکه موږ وایو لعلکم تتقون. نو دغه شان ډېر ځایونو کې دا صورتونه راځي چې په هغې کې به د حروف مشبه بالفعل نه چې کوم دی د دې اسم به څه راغلی هغه به ضمیر واقع شوي یا نو هغه به اسم کو ورپسې چې کوم سره راغلی وي نو هغه به وله خبر کو. دغه شان دی کان الله علیما حکیما په دې طریقې سره کوم دی نو دا به ورته وکړو چې کان افعال ناقصه او لفظ جلاله چې کوم دی نو دا به څه شو؟ اسم شو. علیما خبر اول او حکیما خبر ثاني. نو کان سره خپل اسم دواړو خبرونو جمله اسمیه خبریه. علیمن حکیمن په دې باندې ماشوم پوهېږو چې بچي دا موصوف صفت په خپل منځ کې دا نه جوړېږي بلکې دا څه جوړېږي؟ دا خبر اول او خبر ثاني، ځکه چې دا صفات د باری تعالی راغلي وي. چې صفات د باری تعالی راشي دا به خبر اول او خبر ثاني به جوړو په خپل منځ کې، دا به چې کوم دی نو موصوف صفت نه جوړېږي. په دې طریقې سره ماشوم سره اجرا پکار ده چې په اجرا کې څه شي روان شو دا کېدای چې کوم دی نو دې وپېژني.